أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. دینا تقریبا یو څو رکوع کې دا الله رب العزت د غزوه تبوک ذکر. د تبوک چې کومه غزوه وه او جهاد د هغې ذکر دلته یو څو رکوع کې دا کېږي. خبره خو پکې اوږده ده. استاد محترم مفتي اعظم پاکستان مفتي ظرولي خان صاحب دامت برکات المنعلیه هغه وایي چې په دې ځای اوږده خبره هغه هم دې ځای کې لږ لنډ تللی دی. موږ به فی الحال لنډ لاړ شو. ابو عامر راهب ویو او دې چې دی دا د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمن. ده به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یو چال نه پرېښوده، چېرته به یې لاره کتله به د مختلف حربي استعمال په هر جنگ کې د ده څه ناسه کردار و. د احد نه واله تر فتح د مکې پورې اخره پورې چې کوم جنګونه شوي د ده په هر جنگ کې څه ناسه کردار و. بیا چې کله مکه معظمه فتح شوه ده ته پته ولګېده نو دې ډېر زیات پوځي و. دې د دې ځای نه په منډه لاړ هرقل او هغه ته وژړل، ورته وایي چې اوسه پورې خو په مکه په عربو کې محدود او اوس دا وایي مکه معظمې فتح کړه، اوس وایي چې ورپسې نمبر د روم دی. او هغه ته هم خبرونه رسېدلي رسول الله صلی الله علیه وسلم خطونه هم ورلېږلي. نو هغه وایي چې رسول الله هغه هم وایي چې او داسې خو دا خامخایي به ده، بلکې هرقل خپله ویلي وایي دا به تاسو چې کوم نشانې وایې هغه ټیم د ابو سفیان ایمان نه وروړي. که چېرته دا نشانې وي نو دا پیغمبر برحق دی او حتی تر دې پورې دا زه چې کوم ځای ولاړ یم دا به ده په حکومت کې راشي. خو د باچایۍ د وجې چې د دنیا د وجې چې اسلام طرفدارانه سخته اراده یې کړې وه. ملګرو ته یې وویل خو هغوی د باچایۍ نه لرګونو بس او اوږده کیسه ده. نو بیا هغه د خپل وزیر نه تپوس وکړه. هغه ورته صاحب خبره صحیح کوي چې هغه راضي دی. ابو عامر ورته دا وایي چې هغه به تا حمله کوي نو ته پرې وړاندې شه چې هغه اډو څه ده سم نه کړي. هغه بل وزیر هم ورته چې صاحب خبره ټیک کوي، هغه چې دومره به تیاری کوي او راضي به غریبانان خلک دي موږ به پرې ور وړاندې شو که نو دوی یو زبردست فوج تیار کړ او هغه د تبوکه پورې راغی. نو سخته ګرمي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع میلاو شوه او د عربو چونکې زیات تر د کجورو فصل و نو کجورې هم را رسېدلې وې او دغه ټیم کې مسلمانان چې دي دي ته چې دا حکم وشو نو دي لږه بعضې کسان پکې داسې یو نیم چې هغوی لږ دا درون محسوس کړ. نو چې درون دی کله محسوس کړ نو الله رب العزت په هغې زورنه ورکړه او څو ورځې ورکړی وه الله رب العزت ورته فرمای یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو مالکم سشی شوی دی تاسو ته سدی د تاسو د پاره اذا قیل لکم په هغه وخت کې چې وویل شو تاسو ته انفروا اوزه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې استثقلتم نو درانه شوئ تاسو الى الارض د ځمکې طرف ته
ارضیتم آیا تاسو رضای بالحیات الدنیا و ژوند د دنیا باندې من الاخرت په مقابله د آخرت کې فما متاع الحیات الدنیا بس نشته دی پیدا د دنیا فی الاخرت په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لگا د یو څو ورځو د دنیا څخه پیدا ده تاسو باندې خدا حکم لږ بوج شان دي شو درون شو در باندې نو د دنیا څخه پیدا ده دا خو یو څو ورځې دي د آخرت په مقابله کې دا یو څو ورځې دي د آخرت په مقابله کې الله رب العزت الله ورته وایي الا تنفروا کچرتا تاسو اونوته يعذبكم نو عذاب بدر کړم تاسو ته عذابا الیما عذاب دردناک بدر کړم کونوته جهاد نه داسې عذاب بدر کړم چې یاد به وساتئ ويستبدل او بدل بكم قوما يوبل قوم لرا غيركم چې نه بوي د تاسو نه تاسو غیر بوي ولا تضروا تاسو په تکلیف نشي ورکولای ایت شیئا د هیڅ داسې یو قوم براولم چې هغې ته به تاسو د هیڅ تکلیف نشئ رسولی او ستاسو په ځای به هغوی په د اسلام باندې ماړه کړم او دلته به یې کېږي والله یقینا الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی اوس الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي که چېرته تاسو د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد و نصرت اونکو نو تاسو خود سر مخکم نو کړو هغه ټیم ورسره تاسو نه وې الله رب العزت وی ما ورسره امداد و نصرت کړو تاسو نه وې ما ورسره امداد و نصرت کړو کله چې په دارالندوه کې کافران راغون شو او هغه په خپلو کې سازش جوړ کړ اخیری په دې خبره باندې چې دای فیصله وشوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه به د کبیرې نه یو بنده راغون کو چې هغې ته بدل هم نشي اخیستلی او په شریکه به پرې د تورو ګزار وشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اثار راوځي دی به شهید کړی شي نو تاسو هغه ټیم کوم ځای الله رب العزت وی تاسو وې چې ما امداد کو نو الله رب العزت وی الا تنصروه فقد نصره الله الا تنصروه کو چرتا تاسو مگر که تاسو امداد نکو نو فقد نصره الله بس امداد کړو د الله رب العزت اس په هغه وخت کې اخرجه الذين چې دلره وباسو هغه کسانو کفرو چې کافرانو ثانی اثنین دویم د دوونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم د دوونه اذ هما هر کله چې دغه دواړه فی الغار بغار کې اس په هغه وخت کې یقولو چې او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم لصاحبه صحابی د خپل یا خپل ملګری ته لا تحزن مغمجن کیگا ان الله معنا یقینا الله رب العزت زمون سره هغه ټیم په تاسو نه امداد ورسره چا کړو الله رب العزت کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام وی چې د هجرت وخت بس د کور اوزه کافران دي د کور نه توشوي دي راوته ابو بکر صدیق ځان سره واغشتو ځان سره ملګری واغستو او روان شو ګوره عجیبه اتفاق دی د ټولو نه مخکې ایمان هم راوړي په آزادو کې په مشرانو کې او په نارینهو کې د ټولو نه مخکې ایمان راوړي ابوبکر صدیق او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په میشن کې شاملیږي ابوبکر صدیق چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو له دعوت ورکړي آزاد لم ورکړي خاندان لم ورکړي غلامان لم ورکړي چاله پټ چاله پخکارا دغه شان ابوبکر چې دی هغه خلکو له دعوت ورکړي څو غلامان په پیسو واغشتل آزاد کړو چاله پټ دعوت ورکړي خپل مرګري چې دی هغه خپل خاص ملګری به کته چې د سره زما تعلق مضبوط دي د سره زما مضبوط دي هغه به راوست اسلام طرف ته دغه شان څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه وړاندې دور کې ابوبکر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا و یو ځای دغه شان د نبوت نه بعد چې کله ابوبکر د اجازه ده هجرت غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لا نه
بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې یو ملګری د ملګری په کور باندې هر ټیم ورځي د شپې ورځي چې خاص ملګری د ورځې ورځي او هر ټیم ورته وي چې دا کار وکړه دغه وکړه دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په وخت باندې ورځي ورته وي چې ابوبکر راځه بیا څنګه چې یو ملګری د بل لپاره قرباني ورکوي دغه شان ابوبکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره قرباني ورکړله هغه قرباني چې په هغه وخت کې هیڅوک ورسره نه بیا حتی غار سور ته وروخته جبل سور کې چې کوم غار هغې ته ورغلو او په هغې کې بیا دواړه تشریف فرماو او د جولا راغی هغه جاله جوړه کړه مخې ته او بیا چې د کمتره راله هغې هم خپل هغه جاله جوړه کړو د پاسې پې هګۍ واچولې کافران هغه ځای پورې راورسېده مشهوره خبره دا چاته معلومه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کتو نو هغه کوم چې دایي کسانو چې هغوی به په پل باندې کس معلومو چې به دا قدم دا دې طرف ته دی دا هغوی به چې قدم وکته نو هغوی ته اندازه به لګېده چې دا دې طرف ته نو هغه د غاره پورې راوستل چې کله یې غاره پورې راوستل نو چې غار ته هغوی وکته چې هو د دې جولاګي د جالې خو بلا وخت شوی د دې هغو ولې هغوی دننه کېده نو دا نه خرابېدې ورته وایي چې موږ دې هسې خراب کړو وخت یې راله ضایع کړو بیا چې دی خیر دی ووته دی لاړو دا کسان واپس شو نو دغه ټیم ورته ابوبکر صاحب وایي صاحب که لاندې وکتل نو موږ به وویني رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي ته د هغې کسانو په باره کې څه وې چې دوه هغې دي او درې مې الله دی دوه هغې دي دوه ملګري او درې مې الله دی او دلته الله رب العزت وایي چې هغه ته وایي لا تحزن لصاحبه خپل ملګري ته د دې وجې مفسرین او فقها د دې دواړو طبقو مفسرین د قرآن چې چا تفسیر کړی دی او فقها چا چې د فقه څومره اصول او وغیره د دې استنباط کړی دی د هغې ټولو متفقه فیصله ده چې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابیت دا د قرآن نه ثابت دی د هغه صحابي کېدل دا د قرآن نه ثابت دی که چېرته چا دا ووي چې ابوبکر صدیق چې دی دا صحابي نو نو دا دې د قرآن د دې آیات نه انکار کوي او په دې باندې کافر د دې وجې موږ ورته وایو چې موږ چې خلک وایي تاسو په خو خرابو کې خو فرق راغی بیا په خرابو کې هم په منځ کې فرق راغی په شیعو کې په پلان کې موږ ورته چې زموږ چې ګیر چاپېره کوم ملکونه دي دا تابع ټول د امام خمیني دي او خمیني هغه کس و چې هغه په کشف اسرار کې ولیکل په 117 صفحې باندې هغه پکې ولیکل وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د ټولو نه لومبني مرتد چې دی نعوذ بالله من ذلک هغه ابوبکر صدیق وی دا هغه انقلاب راوست ټول نه لومبني چې مرتد شوی هغه ابوبکر صدیق نعوذ بالله من ذلک او هغه انسان چې په کتاب کې ولیکل وی په کتاب کې ولیکل وی خلک ما ته وایي چې ته خلفا نه منې وی زه هغه خدای هم نه منم کوم خدای چې دې دریو خلفاو له خلافت ورکړی نور هم بلا کیسې دي پکې دی الله دې خیر وکړي نو د دې وجې د صحابیت چې دی دا د قرآن نه ثابت دی بیا په هر څه کې روان دی په هر څه کې روان دی تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوه وزیران زما په اسمانونو کې دي او دوه په ځمکه کې دي نو په ځمکه کې چې دوه وزیران یاد کړو نو یو یې پکې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد کړو او یو یې پکې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یاد کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه ونیسل وی ها کذا وی دک شان به موږ د قیامت په ورځ د قبرونو نه درې واړه راپاسو او هغه وښودله دنیا ته بیا هغه وښودله دا حدیث ښکاره شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دواړه صاحبان په خوا کې دفن شو ورنه خلفاء نور هم د هغې اشارې شوې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دک شان به موږ د قبرونو نه راپاسو نور د بیا هغه فضایل ډېر زیات دي د ابوبکر سے فضایل رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر چا چې ما سره امداد کړی دی هر چا چې ما سره ښېګړه کړې ده نو د هغې بدله ما په دنیا ورکړې ده خو یو ابوبکر صدیق دی چې د ده بدله به الله رب العزت ورکړي د حدیث مفهوم داسې فانزل الله بس او هغه ابوبکر صدیق
چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړو نو سیدنا د عمر فاروق بشان شخصیت چې هغه لاس کې توره ونیسله وایي څوک چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت کړی دی وایي دا سر به تې په توره باندې ووم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اسمان ته تللی دی او وایي الله سره ملاقات کوي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام الله سره ملاقات کوي دکه ابوبکر صاحب چې هغه منبر سره راغی او د لومبنې چې چا په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی مبارک کړی دی نو هغه هم سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او آخري چې چا خپل کړی دی نو هغه هم سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق ته دا کفن را لري کو صادره تر را لري کو او په تندی باندې خپل کو ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی به دوه مرګونه ناراض او وی جړل ورته ډیر زیات او جړل بیا راغی مسجد نبوي ته سره د دې چې د یو کس څومره ملګرتیا زیاتې همنشیني زیاتې نو باغه باندې غم زیاتی خدا هر څه برداشت کړو بلال رضی الله تعالی په شان عاشق چې د مدینه منورې په لارو کوڅو کې بګرځید او چغې به والی او عثمان رضی الله تعالی په شان شخصیت یو ګټ ته دک شان پریوته او غلې ناستو د خلینې سن راوته علی رضی الله تعالی عنہ حق حیران او په دک لحظه کې صرف عباس رضی الله تعالی عنہ واغم پس ابوبکر سے نه چې ابوبکر سے جمعه تراوی او د منبر سره ودرید او وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين د جنگ غبارک غایاتو سلورم بارک تیر شوی ورته وی ګور الله رب العزت فرمایي چې چرته هغه جنگ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر غور شنو صحابه په تیخته باندې شنو الله ورته وای ک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر دی څنګه چړوان دي پیغمبران تیر شو کدي چرته قتل شي شهید کړي شي یا وفات شي نو تاسو په پوند د اسلام نه واپس کیږئ یعنی په شا باندې براګرځي نه دا یو پیغمبر دی دروان دو بشان دی بم زیدل بم مرګ راځي تاسو په خپل میشن باندې ولاړی نو صحابه وای تاریخ لیکلي صحابه وای زمنګ د خدای په ذات قسم چې کله ابوبکر صاحب د خلینه دا آیات راوته ټول ته یاد خو خلکو بالکل هغه مازغه داسې یعنی چې په دې وخت کې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره او حساب لګو بیا هغه زمانه ته خیال کو چې څومره مخلصین نو وای هغه وی مونږ ویګنې د آیات اوس را نازل شو مونږ لري د آیات اوس را نازل شو بیا ابوبکر صاحب چې دینو داخله راغون په بیا ورته وی ک چا عبادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نو وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی او ک چا دا غره د رب عبادت کو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رب چې باغه باندې پناه ناراضي هغه مرګ ناراضي هغه ژوندې به بیا خلک چې دینو راغون شو بیا د خلافت خبره شروع شو بیا دا چا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مسجد نبوی ته ټول کړکۍ باندې کې سوا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دروازې او د کړکۍ نه چې دا به کولو دا اشاره د خلافت ته ډوبې بیا د عشق او مالتي د صحابو کله چې صحابو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکه دا خور مبارکه ورواچلی نو یو صحابي داغه خپې چې دی دا اخیری په قبر کې وي او هغه بیا شهید شوی دی غالبا ازبکستان دی تقریبا د اختر په سال بیا د شهید شوی د کوره بار راوتو کافرانو بیا حمله وکړه شهید هغه دک صحابي چې کله د قبر نه روغه نو هغې ته وایي زما دیدارو کې زر وستاسو په نسبت زه اخري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملو شو بیا چې کله په لار باندې راته نو فاطمه رضی الله تعالی عنها څه شعرونه ویلي هغې څه شعرونه دی ناشنا نو هغې کې وایي دي ته وایي څنګه ستاسو زړه وغوښتل چې تاسو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خورې ورواړولې وایي ستاسو زړه دا غوښتل چې په خپل پیغمبر او زما په بابا جان باندې تاسو خورې وراړولې وایي دا هم زړه غوښتل او انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړ نو ارس برانا او چې هغه به مونږ لید په کمالار بلال خوشبوئی به رانا به خو چې څنګه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خور ورواړولې
نو بیا منظر جدا او په هر سیس کې حتی په ځان کې راځي تیار ښکاري. نو ابوبکر هغه انسان چې د اسلام هغه کشته برقرار وساتله، کومه کشته چې د ماتېدو خطر وه. سیدنا د منکرین زکات را پیدا شو، ډایرکټ خلکو د نبوت دعوې وکړلې او ډایرکټ د بار نه چې دی یارې رالې خلکو حملې کولې. دکه ابوبکر صاحب چې دی ورته په میدان کې ولاړ. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې ته به د منکرین زکات خلاف هم جهاد دی. وایي او وایي ایو کلمه وایي ویغی کلمه وای زه به د هغه کس خلاف جهاد کوم چې هغه ما د په مونځ او په زکات کې فرق وکړي او داسې به ورسره جهاد کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو څاروي ورکو او ما له اوس د هغې پیزوان یا د هغې چې کوم تېر سره یو چې په هغې کې معمولي یو څیز هم پړ هم کم کړي هغه هم ما له رانه کړي د هغه خلاف به هم جهاد کوم. وایي ما ورته چې داسې به کې وایي ما ته وایي چې عمره ته خو عجیبه انسان یې، په جاهلیت کې خو ته ډېر بهادر وې، شجاع وې او اوس په اسلام کې ته کمزورې شوې. وایي چې څنګه یې دا وایي زما د زړه نه رسول دا کابو بیا چې کله وفات شو عمر رضی الله تعالی عنہ کمرې ته راغی. هغه به د کجورو د څانګو یو څه بل څه او یې چې د خلافت ساره وکړه نو دا کپړې په اوږه واچولې روان شه بازار ته. چې بازار ته تو نو صحابه ولیدل. عمر رضی الله عنه څه کې وایي بچو له خو به هم څه ګټل غواړي زه به څه کوم. هغې ورته وایي چې صرف دا خو به خلک فیصلو له راځي، دا خو لوی مملکت دی، دا به څه کوې. هغه ورته چې زه به بچو له څه کوم. نو بیا ورته وایي چې وره موږ تاله څه وظیفه مقرروو. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه داسې غټ غټ خلک دا راغونډ شو. نو بیا والله څه وظیفه نو ده ورته وایي که وظیفه راله مقرروې چې د ادنا صحابي چې کوم د غریب صحابي دپاره کومه وظیفه مقرریږي هغه به زما دپاره مقرر چې د هغه دپاره به څومره څه میلاوېدو هغه چې دی د ده دپاره مقرر شو. کله چې وفات شو نو چونکې چتونه چیتو او د کجورو وغیره هغه پاڼې ماڼې به وي. عمر رضی الله تعالی عنه د ده کمره کتله، کمرې ته یې راغی نو دی چې به کوم ځای سملاسته چت لږ تور نو تپوس یې وکړه وایي دا چت ولې تور دی؟ نو هغې ورته وایي دا به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ابوبکر صاحب ته رایاد شو نو د ډېر فراق نه به یو سوړ اسویلی وکړو او ډېر زیات د غم نه به چې هغه اسویلی وکړو نو هغې به په دې باندې اثر کو. اکثریت به یې دغه شان غم کو چې هغه حتی تر دې چې دغه پاڼې دا چت چې دی دا تور شي. داسې غم الا تنصروا کچرتا تاسو امدادونه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد نصره الله نو یقینا امداد کړو الله رب العزت د هغه اسبها وخت کې اخرجه الذين چوباسا لرها کسانو کبرو چې کافرانو ثانی اثنین چې دوی مو د دوونه اذ هما هغه وخت چې دواړه په الغار په غار کې. د دې وجې کنز العلماء ډاکټر جلالی صاحب د بارې لوی عالمانو کې د الله رب العزت دې زر ورته رهایي نصیب کړي. هغه د یو دا اوس یوه خبره کړې د سیدنا فاطمه رضی الله تعالی عنها او د سیدنا ابوبکر صاحب د بابي فدک په باره کې چې کومه فیصله وه بالکل ټیک ټاک یې کړی ښه سم یې کړی خو دا خپل هم ورپسې شو او بیا ورپسې د هغې هم شو هغې پې پرچې مرچې کټ کړي دا ډېر وخت وشه جیل کې. اذ هما په هغه وخت کې چې دوی فی الغار بغار کې اذ یقولو هر کله چې وویل لصاحبي د ملګري خپل ته لا تحزن چې مه یریږه ان الله یقینا الله رب العزت معنا سره زموږ دی. فانزل الله بس نازل که الله رب العزت سکینته اطمینان علیه په دوی باندې وایده او تایید یې وکړه د دوی بجنود په لښکر سره لم تروها چې تاسو نه وینئ هغې لره داسې لښکر باندې د دې امداد وکړو په فرشتو سره. وجعله وګرځول کلمة الذین کلمه د هغه وګرځولې ده کلمه د هغه کسانو اعلان د هغه کسانو خبرې د هغه کسانو یا وجعل ګرځولې ده کلمة الذین فیصله د هغه کسانو کفرو چې کافرانو السفلی لاندې ګرځولې د الله رب العزت کلمه د هغه کسانو فیصله د هغه کسانو چې کافران دي السفلی لاندې وکلمة الله و فیصله د الله تعالی هي العلیا دا اوچه ده
والله یقینا الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی. نو فیصله د الله رب العزت اوچته ده، کلمه د الله اوچته ده. هیڅ وخت کې به تو دا کلمه دا فیصله دا بل چاته په خپو کې نه ورځې، بل چاته به نه ښکته